بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جماعت اسلام قابل قدر مسلمانان ورونو، رمضان مبارک دا آخرنی عشرہ دا او دا عشرہ دا عتق من النار عشرہ دا. اللہ تبارک و تعالی بدی عشری کی خلق جہنم نہ آزادی. اس جہنم او دا آخرت احوال سے دی اغی متعلق پدی باب کی روایت ذکر دی. نو دا قیامت دا منازلنا اولنے منزل آغا خبر دا کہ انسان نیک عمل وی نو اللہ تبارک و تعالی په قبر کې د تخسته ژوند ور نصیب کی، او کدا انسان بد عمل وی نو په قبر کې بدی ته سخترین عذاب ملويږي. الله د موت او ټولو د پناه نصیب کی. په دې باندې ځان پوي کوي چې الله تبارک و تعالی درې عالمونه پیدا کړی دي. یو عالم دنیا لکېږي، یو عالم برزخ لکېږي، یو عالم آخرت لکېږي. عالم دنیا انسان سے مور گیڑی نه روزي سترګې کولاو کی تر مرګ پورې څومره ژوند په دغه تیریږي د عالم دنیا دا. بیا ځکه دا انسان وفات شي، سترګې بند شي او بدن نه روح وځي، بیا د قیامت پر ورځ باندې راپورته کېدو پورې دغه کومه دورانیه ده، دې دورانیه ته عالم برزخ لګي. بیا ځکه دوباره قبرونه خلق راوچت شي ابد الآباد پورې دی عالم ته به عالم آخرت لګي. عالم برزخ انسان سے کله وفات شي نو بیا یو د ژوند د عالم دنیا دا، یو د عالم برزخ ته، یو عالم آخرت ته. په دنیا کې د احکام او تعلق اولا او بذات د جسم سره وي، روح سره طبعا د دې تعلق وي، او په قبر کې د احکام او تعلق اولا او بذات د روح سره وي او بدن سره ثانیاً وي، او په آخرت کې د احکام او تعلق روح او بدن دواړو سره وي. معنا دا ده په دنیا کې انسان سے کم جرم کوي نو دی جرم سزا دی بدن ته ملويږي، روح ته نه ملويږي. اوس یو سړی کوله کې د روحانياتو ذریعے سره بل سړی ته نقصان ور رسولو، دا سینشته چې بدی باندې بیا بدلا او سزا ورکړل شي دی روح ته، دی روح په وجه باندې روحانياتو په وجه باندې دی بل سړی ته نقصان رسولای. او په قبر کې سزا داسې ورکول کېږي، د روح ته ورکول کېږي، راحت ورکول کېږي، روح ته ورکول کېږي، خو دغه روح تعلق د جسم سره وي. د دې مثال داسې ده چې یو سړی دغه وده ده او خوا کې ورسره بل سړی ناسته ویښته، اوس دغه کوم انسان د وده ده نو دا خوشحال د مدینې منورې کې ده، مکې مکرمې کې د حرمینو شریفینو زیارت ته تللی ده، ښه خوشحالۍ محسوسوي هغه ځای کې. اوس د خوا کې کوم سړی د دې ته پته نه لګېږي، خو لیکن دغه کوم سړی وده ده نو د روح مدینه منورې ته رسیدلې ده، مکې مکرمې ته رسیدلې ده، ښه خوشحال ده، خوشحالۍ ده. لیکن د دې سړی کوم خوشحالۍ ده، د دې خوشحالۍ پته دی نه سړی ته نه لګېږي. یا یو سړی ده وده ده خوا کې ورسره بل کس ناسته، اوس دغه کوم سړی ده چې دا وده ده نو دا خوب کې ګوري بچی وفات ته، بیبي وفات ته، پلار وفات ته، مور وفات، ډېر سخت په تکلیف کې ده، گاډی ده چلی اکسیډنټ یې وکړلو، خوب ګوري ډېر په تکلیف کې ده. دا خوا کې کوم سړی دغه ته پته نه لګېږي، ولیکن دې سړي باندې دغه تکلیف او دغه مصیبت هغه روان ده، دا مصیبت په ده باندې تېرېږي. دغه مثال د قبر ده. یو سړی دا وایي چې په قبر کې موږ سړی ګورو ښې طریقې سره پروت ده، نه تکلیف شته نه څه شته، نه د دې تعلق روح سره ده، او د روح تعلق به دې بدن سره یې. د روح تعلق بدن سره په قبر کې د درې قسمه ده. بعضې ارواح داسې دي چې د هغې تعلق روح سره ډېر بدن سره ډېر زیات وي او ډېر مضبوط وي، تر دې پورې چې د هغې اثر دنیوي امورو باندې هم وي، لکه انبیاء روح شو. انبیاء روح د دې تعلق بدن سره دومره قوي ده چې نبی وفات شي هغه بیبي سره نکاح نشي کولای،
نبی وفات شي داغه میراث نشي تقسیمولای. نبی وفات شي بدن د ځمکه نه خوري، بدن کې څکل روح وي او ته پس مکه باندې سملی ته یو وخت پس مکه باندې پروت اوسه ایته بدن کې روح وي ځمکه ته نه خوري. دی روح تعلق دی بدن سره د نبی بدن سره ډېر مضبوط ده. دویم قسم ارواح د شهداو دي، د اولیاء دي، د دوی تعلق بدن سره دا مخکینه کمزور تعلق وي. همدغه وجه ده چې بعضې دنیوي کم احکام دي هغه دې سره بیا متاثره کېږي. د شهید وفات شي د ده روح بدن سره تعلق وي خو دومره نه وي لکه څومره نبی تعلق ده. دې د وجې نه شهید بي بي سره عدت نه بعد نکاح کېدلی شي، د ده میراث تقسیمېږي. البته د ده کم جسم ده، د ده کم بدن ده، دا ځمکه نه خوري ځکه چې د روح تعلق دی بدن سره دا او تعلق یې مضبوط ده. په دې بنیاد باندې جسم هغه ځمکه نه خوري. او دریم قسم د عام مسلمانانو ارواح دي، هغې تعلق کم جسم سره ده، دا ډېر کمزوری ده. نو دې د وجې نه د دې وفات نه بعد د میراث هم تقسیمېږي، د دې بي بي سره نکاح هم کولی کېږي او د ده کم بدن ده هغه ځمکه هم خوري. دا د روح او د بدن کم تعلق ده، دا تاسو ته ما ذکر کړلو. نو په عالم برزخ کې د احکام او د جزا او سزا تعلق روح سره وي، خو د روح تعلق دی بدن سره وي. که روح خوشحال وي ورسره بدن هم خوشحال، روح ته تکلیف وي دی بدن ته هم تکلیف وي. دې طریقې سره د مختصر غوندې د عذاب قبر او د نعیم قبر تذکره مرته وکړله. انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایلی دي ان العبد اذا اوذي في قبره، بنده چې کله په قبر کې کېښودلی شي وتولى عنه اصحابه او مرګریو نه لاړ شي، روان شي، خپلو خپلوانو نه روان شي واپس شي، انه لیسمع قرع نعالهم، ودا د خپلو خپلوانو د خپو کم کشار د هغه کشار واوري. وی دې دوران کې اتاو ملکان، دو ملایکې ورته راشي، یو ته نکیرې لیکېږي بل ته منکر، فیوقیدان د دواړه کېنئ، فیقولان د دواړه ملایکې ورته ما كنت تقول فی هذا الرجل، وی دې سړي متعلق ته څه خبره کوي، تا څه رایه د دې سړي متعلق. دا نبی علیہ السلام بعض روایتو کې رسي وي د نبی علیہ السلام قبر مبارک او د دې قبر په مابین کې څومره حایل دي دا ټول حایل ختم شي او دغه سړی د نبی علیہ السلام دیدار وکړي. ملایکې ورته دې سړي متعلق ته څه رایه ده، ولیکن بعض مفسرین فرمایي وینا داسې قسمه توجیه ټیک نه ده. دویم قول په دې کې دا ده د نبی علیہ السلام شبیه، نبی علیہ السلام تصویر وغیرہ شبیه وغیرہ هغه ورته وښیي دې سړي متعلق ته څه رایه ده. او دریم قول دا ده چې نه تصویر وي نه د حایل لري کېږي، بلکې بل روایت کې رسي الذي بعث، وي دغه سړي متعلق څه کوم هغه مبعوث شوی تاسو ته او تاسو نبی وو هغې متعلق ته څه رایه ده. ما تقول فی هذا الرجل لمحمد، بدي محمد متعلق ته رایه ده. فاما المؤمن، بهرحال چې مؤمن وي فیقول دی اشهد انه عبد الله، زه ګوی کوم د دې خبرې چې دا د الله بنده او دا د الله رسول. فیقال له ویل شي د دې کې صرف د یو سوال تذکره ده او نور دو سوالونو تذکره بل روایت کې رسي. دې ته ویل شي انظر الى مقتك من النار، ګس طرف ته د جهنم ولا کومه ټکانه وي هغه ټکانه ورته وښیي، ښي طرف ته د جهنم ولا کومه ټکانه وي هغه ورته وښیي. په دې باندې ځان پوهېږئ چې الله تبارک وتعالی هر انسان دپاره جنت کې هم ټکانه مقرره کړې ده او جهنم کې هم ورته ټکانه مقرره کړې ده. که دغه انسان ولګېدلو فرمان بردار وختو الله یې خوشحاله کړو دنیا کې، نو دته د دنیا ولا کومه ټکانه دغه دنیا جنت ولا کوم ځای دغه ځای ورته میلاو شي او د جهنم ولا کومه حصه دغه بل کافر ته به طور میراث میلاو شي. دا الله تبارک وتعالی غینه وساتي. ما بعد که دغه انسان دی دنیا نه بيدینه نه لاړو یو کافر، نو دته جهنم ولا کومه ټکانه د ځای دغه ورته میلاو شي او جنت ولا کومه حصه ده هغه بل مؤمن ته به طور میراث میلاو شي. نور ته ویل شي جهنم ولا ټکانه ورته وښودلی شي، وی دا وګوره قد ابدلک الله به مقعدا من الجنه، وی دی په بدل کې الله تبارک وتعالی جنت ولا دغه ټکانه تا د پاره هغه مقرره کړی ده. فیراهما جميعا، ای جهنم ولا حساب وګوري او جنت ولا حساب وګوري، دواړه وګوري. و اما المنافق والکافر، بهر المنافق او کافر څنګه تاسو شي فیقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول دی ورته لا ادري، زما ته پته نشته، كنت اقول ما يقول الناس، ما باندې متعلقه خبره کوله څه خلکو کوله جواب ورته صحیح ورنکي. فیقال او ویل شدت له لا دریتا ولا تلیتا، نه ته عقل استعمال کړی د صدق حبیب ته پیژندلې وي، ولا تلیتا نه ته قران لوستلې ده چې تا دغه محمد صلی الله علیه وسلم صحیح طریقې سره پیژندلې وي. و یضرب بمطارق من حدید ضربا، وی او ویل شي د اوسپنې په ګروز باندې، اوسپنې ولا ګروز ور سره وي
او یو گزار ورته ورکی چې دې ته یو گزار ورکی فیصیح صیحة دا دومره سخته چغه وایي دومره سخته چغه دی خولې نه ووځي یسمعها من یلیه غیر ثقلین وی انسانو پیریانو نه علاوه دې سره نږدې څومره حیوانات دي او ټول حیوانات د دې دغه چغه واوري دغه تللی دغه आवाज هغه واوري انسان او پیریان دغه نه واوري د ځکه نه واوري چې دا مکلف دي د ایمان بالغیب که چې ته دوی دا حالات دغه منظر په خپل غوږونو واورېدلو نو بیا خو دوی خامخا ایمان راوړي دوی خو بیا خامخا صحیح طریقې سره روانېږي بیا خو د علم غیب په غیب باندې علم هغې څه معنا بیا نه شوله نو دې وجې نه دوی نه واوري او دویم په دې بنیاد باندې هم نه واوري که بالفرض داسې قسمه هیبتناکه وزونه او داسې قسمه تکلیف دا دوی واورېدلو نو بیا خو ظاهره خبره ده څه دا کم خلک دي کورونه به پرېږدي دنیا به پرېږدي صحراګانو ته همدارنګې غرونو ته به وځي د دنیا کم نظام دغه نظام به ګډوډ شي په دې بنیاد باندې دوی نه واوري دي نه ما سوا چې څومره حیوانات واوري دا یو بل روایت ته د برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ والا اگر روایت کې نبی علیہ السلام نه نبی علیہ السلام او فرمایل یاتی ملکان وی مړی ته دوی ملائکه راشي فیجلسانی د دوړې کې نه سکینه فیقولان له دوړه ملائکه دی میت ته وای مر ربک رب د څوک تا فیقول دی ورته جواب کوي ربي الله ما رب خو الله دا فیقولان له ما دینک بیا ورنه تاسو کې دین د صدا نو دی ورته وی دین الاسلام ما دین اسلام دا فیقولان لا د دوړه ملائکه بیا تاسو کې دی میت نماز الرجل الذي بعث فيكم د دې سړی متعلق څه کم تاسو ته مبعوث شو هغه متعلق تاسو راځي فیقول دی ورته هو رسول الله هغه خدای الله رسول فیقولان له د دوړه ورته وی ملائکه دی میت او ما یدریکا د دې څه خبر وتا ته څه نه ته خبر شوی په دې باندې فیقول دی ورته قرات کتاب الله ما خو کتاب الله قران لستلو فامنت به ما باغی بن ایمان راوړل او صدقت ما تصدیق وکړلو نبی علیہ السلام فرمای فذلک قوله دا امدغه قول د الله د یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت وکلک بکی الله تعالی مؤمنان په قول ثابت سره قول ثابت امدغه د کم 3 سوالات دي کم جوابات دي وکم مؤمنان دي الله تبارک وتعالى په قیامت په قبر کې د دوی کم زړونه دي زړونه به مضبوط کی کم سوال کوي خې طریقې سره جواب ورکي الله د داسې قسمه سوالات او جوابات مو تاسو ته هم نصیب کی قال فینادی مناد من السماء وی اسمان طرفنا یو आवाज کوون کې आवाज کی ان صدق عبدی سیما بندر اختیار ویل لکه اسلام آباد کې ټي وي ولا خبرونه ولا غزه کې ناشتي او غزه کې خبر وو کې ما ته دیږي کې په موبایل باندې په ریډیو باندې خې طریقې سره اعلان وورو دې طریقې سره اعلان وشي ما دي بندا اگر اختیار ویل فافرشوا من الجنه وی جنت بستر ورته وغړوي والبسوا من الجنه جنت لباس ورته واچوي وافتحوا له بابا الى الجنه جنت طرف ته دروازه ورته کولاو کوي فيفتح له نفران استل شديده پر دروازه قال فياتي من روحها وطيبها بدای میت د جنت د دروازې طرفنا د جنت له هواګان مرترسي او د جنت له کوم خوشبوئی د غم رسي او يفسح له فيه مد بصره اي تا حد نظر دغه جنت هغه کولاو کړل شي او سوال دا کی چې خوا کې ور سره بل کبر دا دې طرف تم کبر دې طرف د سرګي کولاويږي دې مثال دا سیدا لکه شیش محل یا دې مثال دا سیدا لکه د زرګر ولا دکان مکمل په دیولونو باندې شیشه لګېدلې چې کله دکان ته تناوزي ته زستر کې وګړو ډیر لري پورې دغه دکان هغه وي مینس کې دغه شپږ فوټه یا 10 فوټه دکان وي یا 12 فوټه دکان وي خو شیشو په وجه باندې دا سیدا ته قتل کېږي لکه دا ډیر وګ دکان ده دې طریقې سره دغه خبر ورته کولاو کړل شي او عمل کافر فذكر موتا وی کافر بار الکافر نبی علیہ السلام دغه د مرګ تذکرہ وکړل قال وی فرمایل ويعاد روحه فی جسده وی دغه کوم روح ته د په جسد کې واپس کړل شي وياتي ملکان دوی ملائکه ور تراشي فیلسان کینی فیقولان دوړ ورنه تاسو کې مر ربک رب ته سوکتا فیقول دی ها ما ته هیڅ پته نشتا حیرت په وجه باندې لادری زنه پویګم فیقولان له ما دینو کدین د صدا فیقول ها لا ادري نه پویګم فیقولان ما ذا الرجل الذي في بعث فيكم دې سړی متعلق تاسو کو دغه سړی چې تاسو ته مبوشو فیقول ها لا ادري فینادي مناد من السماء आवाज کوون کې اسمان نه یو आवाज وکي ان کذب ایمادي بنده دروغ ویل عبدي ذکر نکړ ان کذب دې دروغ ویل عبدي نو ویل فافرشوا من النار دي جهنم ولا بستر کولاو کوي اواچوي والبسوا من النار وجهنم ولا لباس ورتواچوي وافتحوا له بابا الى النار جهنم طرف ته دروازه ورته کولاو کوي قال فياتيه من حرها وسمومها بدغه جهنم طرف کوم کړکۍ دروازه ورته کولاوي وي د دې جهنم ولا کوم ور دا تاو دا او دغه کوم گرمایش ته هغه بده ترسي قال ويضيق عليه قبره وي دا قبر وبنتي راتن کړل شي
حتی تر دې پورې تختلف فی اضلاعه وې د کومې پختې دی هغه یو بل کې داسې طریقې سره ورناوځي داسې طریقې سره قبر باندې راجوخ شي. ثم یقید له اعمى اصم وی به دی باندې یو ملائکه مقرر کړل شي وی دا ملائکه به داسې وي صدا او پستر کو باندې وړاندې وي او په غوګونو باندې بکاڼه وي دستر کو باندې وړاندې وي او په غوګونو باندې کاڼه وي دا په څه بنیاد باندې الله تبارک وتعالى داسې ملائکه په باندې مقرر کوي. وجه دا ده ځکه دا بنده دی بنده ته سزا ور کوي نو دا بنده ډېر لوی فریادونه کوي ډېر سخت فریاد کوي ډېر سخت هغه جزا فزا امدارنګ ډېر زریو مینتونه کوي وی که چې دغه ملائکه هغه سترګې برابر یو دی کس هغه تکلیف یې کتلی وی نو دې ملایکې به مور باندې ترس راغلی وی دومره فریاد به دغه کوي. اعاذنا الله عن ذلک الله د داسې حال نه موږ وساتي. په غوږونو باندې کاڼه وي وی که چې د ده غوږونه د ملایکې وله هغه صحیح وي وی د ده فریاد څه اورېدلی نو ده به مور باندې ترس راغلی وی. الله تبارک وتعالی د ده سترګې ړندې کړلې د دغې ملایکې غوږونه یې په غوږونو باندې هم کاڼه نو تاسو ګزار کوي نه د ده تکلیف ګوري چې دا په کوم تکلیف کې پروت ده او نه د ده فریاد او های سوران واوري نه د ده چغې واوري څه هغې په وجې باندې په دې باندې ترس راشي نو دې طریقې سره د اوسپنې والا یو ګروز بور سره وي لو ضرب بها جبل وی که د ګروز سره یو غر وویلی شي یو ګزار لصار ترابه وي د مکمل غر دا به مکمل خاورې وګرځېږي دومره سخت ګزار به ورته ورکړي. فیضربه بها ضربه وی د ګروز سره به یو ګزار ورته ورکړي فیصیح صیحة وی دی به یوه چغه ووایي تکلیف په وجې یسمعها ما بین المشرق والمغرب وی مشرق نه واخله تر مغربه پورې انسانانو او پیریانو نه چې څومره هم کسان دي وی دا حیوانات دي دا ټول به یې واوري الا ثقلین فیصیرو ترابا یو ګزار سره دا به خاورې شي دغه کس. ثم یعاد فيه الروح بیا به دغه روح واپس کړلی شي بیا به هم دې طریقې سره معامله ورسره کېږي دې طریقې سره به دغه سزا دې ته میلوېږي تر قیامته پورې. نو دې دنیا نه زما عزتمندو ډېرې سختې مرحلې پرتې دي دومره سختې مرحلې چې دغه قرآن او حدیث ګوري او د قیامت حالات ګوري بالکل سړي دي ژوند نه زړه تور شي. وی د انسان باندې دنیا کې انسو مصیبتونه دا یو طرف ته کا او د زنکدن په وخت کې یو مصیبت د دنیا انوسو مصیبتونو سره برابر ده د دنیا انوسو مصیبتونه او د زنکدن یو مصیبت دا ور سره برابر ده. بیا د زنکدن ولا انوسو مصیبتونه دا د قبر یو مصیبت سره برابر دي بیا د قبر ولا انوسو مصیبتونه دا د حشر ولا یو مصیبت سره برابر دي او بیا د حشر ولا انوسو مصیبتونه د جهنم ولا یو مصیبت سره برابر دي. تصور هم سره نشي کولای. بس دغه سوال کول پکار دي چې خدایا مونږ ته نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي کوم ګناهونه شوي دي الله هغه مونږ ته معاف کړي څومره مرحلې مونږ ته روانې دي الله دغه ټولې مرحلې مونږ تاسو ټولو ته اسانه کړي. الله تبارک وتعالی د مونږ تاسو ټولو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. اخلاص سره دعا وکړئ الله ایمان سره مرګ تر نصیب کړي. الله زنکدن سختۍ نه مو ساتي الله قبر سختۍ نه مو ساتي الله حشر سختۍ نه مو ساتي الله جهنم سختۍ نه مو ساتي الله جنت تر نصیب کی جنت الفردوس را نصیب کی بے حساب و بے کتاب را نصیب کی اللہ اعلی مراتب را نصیب کی نبی علیہ السلام کو ونگری را نصیب کی اے اللہ بدو اعمال و نمو ساتي الله نیکو اعمال و توفیق نصیب کی. څومره ګناهونه شوي دي صغیره او کبیره تور باندې خبره الله ټول ګناهونه متماف کی والدینو ته معاف کی حقدارانو ته معاف کی امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګناهونه معاف کی مؤمنانو روزي تراویح طاعات عبادت اعتکافونه سروزي تبلیغونه الله دغه درسونه ټول ته قبول منظور کی الله مو ټولو ناراضي شي او فید امر الى الله ان الله بصیر بالعباد.